دا په قرآن سره ثابت ده. بعضی وی چې دا اسراء چې ده کنه د نبی علیہ السلام دا مکینا بیت المقدس پورې تلل دا قرآن سره ثابت دي او بیا بر اسمانونو تتلل احادیث سره ثابت دي او اغز ونی دي. دا خبره غلطه ده. دا اسراء او معراج دواړه قرآن سره ثابت دي. اسراء سوره بنی اسرائیل سره ثابت تا او معراج سوره نجم کې داغي آیتونه دي. اسراء د شپې دا سفر کول د مکینا بیت المقدس شام تا دې ته ویل کیږي اسراء. بیا د بیت المقدس نه په برت لل دې ته وی معراج. که څوک د دې دوو خبرونو انکار کوي دا مسلمان نشي کېدی. او دا پیغمبر په ویښه تلې نه په خوب کې. یو مولوی سے په خپل تفسیر کې ذکر کوي چې یاره د خوب دا برت لل دا خبره مرجوحه ده. مرجوحه نه غلطه ده. خو چې د فقه سره دشمنی کوي نو بیا و مرجوحه او غلطه نه پیژني. نو دا منکرین د معراج دا خبره کوي سړیا دا خبره مرجوحه ده. چې مرجوحه ده کنو سنا سره حد کې خو تسلیم کا کنه خو مرجوحه ده. راجحه نه ده مرجوحه ده. نه دا خبره غلطه ده چې څوک وایي دا په خوب کې پیغمبر تلو. په خوب کې خو هر سړی اسمانونو ته تللی شي سړیا که نه شي تللی. هر سړی خوب لیدی شي که نه شي لیدی. د دین انکار کول زندیقت دی. او دا مسریات کو چې د نبی علیہ السلام دا معراج دا سفر روح او جسد دا دواړه شوي دي. دا نه چې صرف د پیغمبر روح تلو. د دې واقعیا د معراج خلاصه به ځان سره نوٹ کې. په لسم کال د نبوت پیغمبر چې د نبوت لسم کال او پیغمبر په مکه کې او په مدینه کې و. ډېر مسلمانانو ته پته نه. نبی اسلام مکه کې دی. په لسم کال د نبوت نبی علیہ السلام د مکی والو نه پرې خودو دعوت تا. ځکه د نبی علیہ السلام دعوتی مراحل دا درې مرحلې دي. یو مرحله ابتدائی 3 کال دي چې وਹੀ شروع شو. لومبني 3 کاله خفیه دعوت. څنګه دا به سیرت خلاصم شيخه. لومبي 3 کاله پیغمبر پټ پټ دعوت چلولو خفیه دعوت. بیا دویمه مرحله و د ښکارا دعوت. دریمه محله کې مکی والو توجه نه کولا. ضرورت د دې خبرو چې د مکی نه لږ بار موزي الته خلک تیار کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف اراده وکړه چې طائف ته لاړ شم. بلسم کال د نبوت چرته لاړ شم طائف ته. اوس ګوره دا عرب چې دي کنه دا په ملمستیا کې هډیر مشهور دي. خو چې پیغمبر تلی دغلته ګوره خپل عادتونه پرې خو دي عربو. طائف والا ملمته خیر علیم نه وي. ملمته خیر علی نه وي. لحاظ د خپل عادتونو منساتلو. په طائف کې یو غټه قبیله د قبیله ثقیف. کومه قبیله؟ ثقیف قبیله. دا لویه قبیله وا. د نبی علیہ السلام خیال الله چې دی ایمان وروړي دی سره به نور بلا خلق مسلمانان شي. او د طائف او د مکی ترمنځ شپېته میله مزل دی. شپېته میله او ټول غرونه. اوس هم چې ولا په گاډو کې زینو داسې چې لري نه ته وایې که چې تاسې ماران تو شوي را تو شوي
ډیر ګران سفر دی، په ګاډي کې هم ګران سفر دی، دا چې پیدل په غرونو کې تګ ویا. او په دعوت کې اول خلق مشران مخ کې کوي، دغه کشران خدایي منون کی بیا د دې ثقيب قبيله درې مشرانو، د عمر بن عمیر الثقفي زامنو. عمر بن عمیر الثقفي دا غدري زامنو د ثقيب قبيله مشرانو. یو پکې عبد یالیل، یو پکې سو عبد یالیل، دویم نوم مسعود او د دریم نوم حبیب. پیغمبر هغه دریو ته اول دعوت ورک، نو ته میلمه په خیر علی، نو ته میلمه چې وبو چې پیغمبر دعوت ورکو مسئله ولا بیان کا. یو تن جواب ورکا، اما وجد الله احدا غیرک، ستانا علاوه بل څوک الله ته نه ملاوي د ستا غون ته سړی د پیغمبر کو خپل کار کو مړه دا میلمه ته لې ښا. اما وجد الله احدا غیرک، بل تن ورته جواب ورکو کته الله پیغمبر را لېګلې کنا مال پکار دی د کعبه دا غلاب ټوکړي ټوکړي کم دا خو لوی ذلت دی ته پیغمبر کوری لبیلا. هغه بل تن ورته وی کته د الله پیغمبر عزت سره خبرې کول نه غواړم، پدې بس اونکو بیا لو فران لکان اغه را جمع کو. د پیغمبر خبره خودي او نه منلا، پیغمبر نور او عوام له دعوت ورکاو، دا مشرانو لګیدو الکان لو فران را جمع کا چې دا یو تن راغلی بی دینه شوی دی، دا بی دینه دی، دلته بی دینی خوري، دا صوابی راغلی دی د پلار نک د دین خلاف خبرې کوي، د دوی خه مقابله وکي. او دا نبی رسول سلام په دغه طائب کې اورز نه د سورې دی تیری کړی، دا 3 میله اور پسې الکان لګیدلی په پیغمبر گزارونه کې 3 میله. د نبی رسول سلام په دې پوند باندې ویني را روانې دي. نبی رسول سلام سره زید بن حارثه مو څوک سره، زید بن حارثه ور سره اغم خزخمی شوی دی. د دې طائب نه دغه 3 میله فاصله باندې دغلته یو باغ دی، دا باغ د مکی والا دی، دا عتبہ او شیبہ دا د ربیعه بچی دي کنه. عتبہ او شیبہ دا بدر کې مرداران شوی دي، د دې باغو هغه باغ ته نبی علیہ السلام ورګوټ شو. سړی چې پنی غلار رواني دشمن ور پسې ته دی یو سیټ ته شي، اغي چوکته سړی په نظر نه راځي نو واپس شوتی الکان ورنه دغه ځای پورې پکانو وشته دی ښا. پیغمبر پیزار په وینو باندې سور دی. دغه باغ کې نبی علیہ السلام لګ ډډه ولګولا، راحت وکړو. الله اکبر کبیره، دعوت خلکو قبول کړي نه دی. د انګور داونه لاندې پیغمبر ډیر غمزده ناس دی، او دغلته نبی علیہ السلام الله تسوال کوي یا الله مونږ تاسو بخیری کو کنه. پیغمبر وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتی، یا الله زه د خپل کمزور والی ویم تا زه کمزور یم ربا، زه کمزور یم ښا. دی خلکو زما مقام نه دی پیژندلی، زه کمزور یم ربا، دی زما دعوت قبول نکو. دغلته دغه مکی والا کسان چې دی عتبہ او شیبہ دی راغلی د خپل باغ خبر تا چې وی کته چې دا خو محمد دی پیجندوې زمونږ د کلی دی لکه دلته کې راغلی دی او د خلکو جوړه خو والدی. نو خپل غلام ته وی په دغه باغ کې یو نوکرو غلامو نصرانی دا غنمو عداس، سنمو عداس النصرانی، هغه ته وی عداسا زمونږ د کلیوال ته یو غمپک د انګور ورکا.
دې اړه کې خوشاله چې طائف کې خلکو خواله دغه چې ټول بدن باندې د وینو اثرات او د زخمونو اثرات ښکارې ده کنه دا الله یو امداد دا الله یو غیبی امداد دا سورۃ تیری کړي التا چې کله هغه غلام عداس النصرانی د انګورو غمپک را واغستو دغه خوراک سکاک چې تکې نو بسم الله په مخ کې وایي بسم الله سوایا بسم الله ډیر مخ کې پسې مده بسم الله دی عداس نصرانی تعجب کو چې دا د څنګه کلمه ناشنا وي یاره بسم الله یې وی زمونږ د پیغمبر ترتیب سو مخکې مونږ ذکر کړیو تعارف انټروډکشن دلته پیغمبر علیہ السلام اوس ډیر په تکلیف کې هم دی غمجن هم دی دی لږ اکرام وکړه نبی علیہ السلام ته وایي ستاسو نوم دی ته په کوم دینې ته د کومې علاقې یار تعارف شروع شوه د پیغمبر د تعارف طریقه وپېژنه دی ورته وایي زما نوم عداس دی زما دین زب نصرانی ما د عراق ملک ما د موصل خار ما د نینوا کلی ما تعارف ورته پوره وکړو د کوم کلی د نینوا د کوم خار د موصل د کوم ملک د عراق او نصرانی ما نبی الته یو نیک انسان تیر شوی یونس علیہ السلام ته داغه د کلی تعارف ته خیال لکه ته د هغه دغه نیک سړی د کلی د یونس بن متا او کنا تو هغه څنګه پیژنې الله اکبر کبیر دا سو کوئی ها عداس نصرانی وتوی ته هغه څنګه پیژنې و ما یدریکا ما یونس بن متا نبی اسلام ورته وی ذالک اخی کان نبیا وانا نبینا دغه یونس ابن متا خو زمارورو هغه پیغمبر او زم پیغمبر ما هغه وی ښا سړی شروع شو تندې ښکلوه لاسونه ښکلوه اوږې ښکلوه او د بشي به ورته ګوري لکه هغه غلام یې راته ګډ وډ کو بل خو یې واړولو که څنګه چل دی دغه رونه خپل میز کې لګیا دي اما غلامک فقد افسده علیک الکه سړی جوړې بل خوا واړو ښا الله اکبر کبیره او د بشي به نبی تپوس کې لکه دا څه کیسه وه تا خو دغه سړی ښکلول شروع که دا کومه کیسه وه هغه ورته وی یا سیدي ما فی الارض شیء من خیر من هذا الرجل د دې سړي نه په مقدس مکه غوره انسان نشته یې دشمنانو ته الله د هغې دغه خپل غلام نوکر په خولې ووروله چې دنه په مقدس مکه بل سړی ښه نشته عداس سوي دي خپلو نیکانو ته چې ما فی الارض شیء خیر من هذا الرجل ولی لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبی د ما سره داسې خبرې وکړي چې د پیغمبر نه بغیر هغه بل چاته نه معلومي عتبه او شیبه د خپل غلام ته وی بهر حال نبی علیہ السلام د باغ نه راووته زید بن حارثه ور سره دی ډیر غمجن بطن نحله مقام ته راورسید الته نبی علیہ السلام یو سور زیسار دی خو مکې ته پیغمبر ځکه نه ځي چې مکې والے نه پریدي مکې ته دا پیغمبر چې طائف ته تللی دغه ورځو کې په مکه کې نور سخت پابندی وي نو پیغمبر چې اوس طائف ته ووته نو دی اوس خوا و شا کې د مکې نه ګیر چا پیر کسان کینولي چې دا محمد برانه مکې ته اوس نه راځي نو نبی علیہ السلام ځکه متن نحله مقام کی سار دی سو سوچ کوي چې مکې ته څنګه لاړ شم د مکې مشرکان نه پریدي نبی علیہ السلام د سار موسکاو قرآن لستو بطن نحله مقام کې لستو چې پیریان بر اسمان ته نشوتلې پابندي په لګېدلې وه نو د پیریانو مشرانو د خپل پیریان خواره کړي وو چې تاسو وګورئ چې په دنیا کې څه عجیبه کار شوی دی دا اوس مونږ په بره نشوتلې لارې بندې دي دا څه وجه ده نو دلته د نصیبین علاقې پیریان راغلی وو د بطن نحله مقام کې
پیغمبر چې دا تلاوت کو په مانځ کې دی پیریان دلته قرآن ووریدو او دا پیریان مسلمانان شو. الله وحی نازل کا محبوبا ستا طائب تتلل زاین دی تلی ستا دعوت اثرو کو د نصیبین علاقے پیریان مسلمانان شو او غی بیا خپل قوم تا دعوت ورکړی دی پیریانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نه چر روان دی دا دمه چې کوي نو الله پاک ملائکم را لېږلي اے پیغمبره کته غواړي چې دا طائف والد له چخنی چخنی کما دا سونه حالات سورته نحل کی ذکر شو ولا تحزن علیہم لما خفقوا لما تنگوا دا حالات راغلی دي خبره مخیال ترانله دا حالات راغلی دي. نو مطعم بن عدی ولګي دا پیغمبر د پس سوال جواب وکړو. مطعم بن عدی نو دی دا سردارانو نو د اعلانو کو چې ما محمد ته امان ورکو نو خپل ورونه او د تر زامن او ځان سره خو پورا تورو اسلحو سره لړو او پیغمبر خو په عزت سره مکه ته راوستو. دی کافر مشرک او بس د ما امن ورکړي بیا ابو جهل دی او ابو لهب دی غږ نشو کوله. پیغمبر خو په پروتوکول کې مکه ته رالو. ها دغه بیا نور واقعات مشتری د سیرت کتابونه دینه ډک دي. اوس نبی علیہ السلام ته په دغه کال باندې معراج وشو. خبره مو زین تراله اوس ولګی ده کنه. نبی علیہ السلام ته په دغه کال معراج وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا د کور راوته دی حتیم کې ډډه والدا سترګي ورغلی. پیغمبر کسترګي پټي سترګي ودی خوړی وخی. دا تاجد تراغلیو حرم تا بعضی کتابونو ذکر کړي چې ام هانی د کور راغی ځکه چې پیغمبر به زینو بدلول دشمنان ډیرونو ام هانی کراو. بعضی وینه دا خبره کمزورې ده د ام هانی په کور کې نو په خپل کور کې مسجد حرام تراغی تاجد د پارا تاجد یو کو حتیم کې ډډه واله سترګې ورغی. جبرئیل امین راغی. بعضی سیرت والا وایي چې جبرئیل سناشنا منظر وو جبرئیل پیټی نو جاز د پاره جدا ټیکټي نو دارنګي ار قسمه تیل پارسیس کې هوکار نه کوي کنه او د جاز تیل خو جدای کنه وبو باندې به هغه وګندلو سيو کا به وګندلو ځکه بل عالم تزي بوراق راوستي شو سا دا بوراق دون البغل وفوق الحمار دا خرن لغت او دا خچرن لگ راکم دون اسور لیوا او بوراق دا برق ندی بوراق دا سن دی بوراق دا برق ندی برق بجلی تاوی دا بجلی یو سور لیوا برق بجلی تاوی کنا نو دا دیده نتا پا میلونو باند تار بوزا و دلتا سوچ ورکا بٹنو وخانو سونا کرنٹ رسی پر بجلی اللہ بوتلے دی لیکن سے اشکال خود پاتے نشو پینن نوی ایجاداتو اغی دا اشکالات دخل کو ذہن نہ ختم کو نن عقلم دا بندلی دا چیت عقلی طریقے سرا د پیغمبر د مکینا د سلویختو رزو دا پاسلا د شپې په لګی سکیوال دا عقلم اومنله چې په بوراق باندې شو دا 30-40 رزه پاسلا وا سونا دا نبی علیہ السلام د شپې په لګی سکیو کا الته پیغمبران را جمع دي څنګه 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیغمبر استقبال الکه بیت المقدس کې او فلکونو خلق راضی دیوانه قیاسونه مکوا دا بل علم خبرې دي صح دا بل علم خبرې قیاسونه مکوا دا بل عالم خبرې دي الته انبیاء علیهم السلام ناشنا اجتماع داسې اجتماع په مقدس مقابل زینشتا نه بشوي نه بوشي خیال موري ټول انبیاء را جمع دي یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جمع ورکا
پیغمبرانو له جمع ورکا امام الانبیاء وګرځیدو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوه لوخي پیش شو، یو د شرابو یو د پيو، الک دا پیغمبر غ پیغ ورکو وکدا شراب دی غست وی امت کې به نور ډیر نقصانات بیا جبريل ولګیدو نبی علیہ السلام د لا سونیو اسمان ته د سونو کالو فاصله لا بل اسمان ته ارسوک نشي هته کن نشیتله اسمان پورې بزی خو اسمان ته دروازې دي اعتبار ورتلل دي ال تسوکیداران دي د سونو کالو فاصله په لګ وخت کې جبريل ور سره دی بر اوخته ورلری ک دربانا نو جبريل ما او بل نبی سرور دی را سره درخیجو قدردانا نو مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سره په حکم د بطحا په حکم د مولا بطحا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا مراغلی نو دی امر د سبحانا یواز نیم خیر البشر دی را سرا ورلری که دربانا جبریل ما او بل نبی سرور دی را سرا جبریل ورڈوئی التنا دربان چی سوک جبریل ما یوازی نا او بل نبی سرور دی را سرا مرحبا په خیر په خیر په خیر التا استقبال چغه دلتا طائف والے سکړیو التا الله اکبر کبیرہ الله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم ما شومان نوګس طرف تم ما شومان چې دی خي طرف ته ګوري نو مسکی شي چې ګس طرف ته ګوري په جړاش نبی علیہ السلام تپوس کوي د جبرئیل امینا دا بابا جی سوک دے دا سڑے سوک دے دا دون غٹ کد وسر دیخوا ما شومان دیخوا ما شومان جبریل وتوی حازا ابو کا آدم دستا بابا جانی آدم دے دا آدم علیہ السلام دے اللہ اکبر التا دا آدم بابا سر ملاقات شو چا سر ملاقات شو نبی علیہ السلام وتوی السلام علیکم بابا جانو دی وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح زما قدردان بچیا په خیر आले ہوگا پیغمبر په خیر आले سناشنا منظر دی او کنه یارا توجه مشتا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح پیغمبر تپوس کی جبریل نا دا دی خوا دا واړو دا دی خوا واړو دا یو طرف ته خندا دا بل طرف ته جړه وې دا خي طرف ته د غوند اولاد کی جنتیان دي دی ته وګوري خوشاله شي دا بل طرف ته جهنميان دي دی ته وګوري خپش بل نور حالات را پیښ شو نور عجیب احوال د وینو یو نیر ولید پیغمبر علیہ السلام سی ولید د وینو یو نیر د وینو نیر دی د وینو د سرو وینو سکسان پکې لامبو ویو پدې خلو پدې سپیمو پدې وګونو باندې دا ویني را بېږي او پاغي کې ډېر په تکلیف سره د نیر نه غاړې ترازی ملائک ولا بیا دي کې ور کوي ډېر په بد حال دي نبی علیہ السلام تاسو کو یا جبرئیل دا سوق دي وتوی دا هغه خلق دي چې دنیا کې د یتیمانانو مالونه خوړو دا د یتیمانانو مالونه خړون کی خلق دي بل ډلې ولیدا دا چې د کوټو عمر غټي غټي خېټي دي غټي غټي خېټي د کمرو عمر غټي غټي خېټي دي ښا او پکې ماران دي یاره په خېټو کې ماران دي پیغمبر جبرئیل ته وی دا سکی سره یار دا دونو غټي غټي خېټي او پکې دا ماران لړمانان دا سوق دي وی دا غ سود خواري دي کنه دا سوق دی سودخوارو خزه او زنا خزه او نارینا درېمه طبقه ولیدا مخ ته خوراک پروت دی مزیدار کلی خوشبودارا بل طرف ته وت غنده خوراکونه پرات دي پلیت او غندا نو دی پاک ته لاس نو ورځي او پلیت خوراک ته لاس ورځي هغه غنده سيزونه خوري پیغمبر وی یا جبرئیل دا سوق دی دا څه کی سرا د دې د خلونه غړېره بدبوم روانه ده داس خاصی زونه خوري هغه پاک ته نشي نږدې کېدی وې دا زیناکار دي
بل طبقه ولیدا زنانه ولیدي د سینو نه زوړندې دي په سخت عذاب کې. دا کم خلق دي وای دا چې دی خپل خاوندانو ته په تحفه کې پردي بچي ورکولو. به وی راځه محبوبه راځه دویم اسمان ته لاړو. یو کې خدا حالات وی دي شو کنه لومبي اسمان کې سوکو دویم اسمان جبريل سوک جبريل ورلری ک دربانا جبريل ما او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا نو مکی مدنی حاشمی دلبر درا سرا. قلتے کسانو لی دو پیغمبران دی ترور زامن دی یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام. دی دوارو مین دی میس کے خوین دی وی تاو سورت آل عمران کی ارکڑی دی. اللہ اکبر کبیرہ. یحییٰ علیہ السلام د برزخی جندو د عیسیٰ علیہ السلام حقیقی جندو. عیسیٰ علیہ السلام حل تک دے عیسیٰ علیہ السلام رنگ داسی سروالی تمائل او دا ویختی داسی اخکاری دل که تازه تازه چی پتولیه باندی اچکڑی. نبی السلام السلام علیکم. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام وعلیکم سلام مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. دا سویم اسمان دی. دویم اسمان کی چا سر ملاقات شو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دلتا ملاقات خبر اتریو شوے. بیا رازا جبریل دا رسونو کالو پاسیلہ رخا جبریل رازا محبوبا برد دریم اسمان تلال ورلری کا دربانا جبریل ما بل نبی سرور درا سرا. التے یو شخصیت اولیدا چی آغتا دا دی دنیا نیم حسن ورکڑی شو. دا طولی دنیا نیم حسن دون خیستا اے لکه دا اللہ جو سونا حسن پیدا کرے کنا دا چی تب پا نیم اوخی نو دا نیم پا دی غنڈو خلقو کی تقسیم کی او دا نیم پا یوازی یوسف توار کی دا سے خیستا سڑی اولیدو خوا. اللہ اکبر کبیرہ. اغسر ملاقات شو اغم والا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. سویم اسمان کی یوسف علیہ السلام اولیدو رازا محبوب پکو کار لڑیر دے دا اینا رازا چیزو پا برا موسیٰ علیہ السلام دیولی دا ملاقات خبر اتریو شو یاو رازا پا برا لارو ام اسمان تا. اللہ اکبر کبیرہ. التا دروازہ ڈبائی ورلری کا دربانا. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام اگے چولی دو کنا ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام یہ غزبا پشانتے ہو گورا سبحان اللہ. ارے چاگن تو نبی علیہ السلام ہوئی زمان مشابہت کیوں خواہ قدی اگدو حیبت والا انسان خبر اتری اوشوی ماتے ہوئے لو تو واپس لڑشی پل امت تری زمان سلامو کا دی امت تا ابراہیم خلیل سلام را لے گلے. دی امت تا ابراہیم خلیل سلام را لے گلے. اللہ اکبر کبیرہ. او خبر ورطا ورکا خپل امت تا دے چی دا جنت دیر مزیدار از مکہ دا او دیر پاک خورے دا خوگو ابو والا او شاڑ میدان دے. نو کپائی کستاو متیان زان لسا کروندہ کئی کنا نو تخم دزان سر یوسا اگا تخم پیغمبر تا ورکو چی دا دی امت تا ورکا اگا تخم صدی لکا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دا پاکی خلق زان تا کروندی کی خوا بیا دا ام اسمان نبرا کائنات انتہا سدرت المنتہا سو سدرا دا بیری اونی توی دغه د مخلوق انتها دا ملائکم نشیت لې دغه تصریف الاقلام ملائک چې لیکل کی د کلمونو کر کر هغه پیغمبر ولید لګیا دي دفترو کې صریف الاقلام لوی بادشاہی ده الله
او د الله لوی قدرتونه لوی بادشاہي ده یوازې د دې دنیا نه وګوره اسمانونو کې سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى نه بیا دغه وخت راځي پیغمبر ته الله خپل قدرتونه وښودل او دغه ته سدرۃ المنتهى دغه زه بیری دی او هغه بیره یو بیره د حجر د علاقو د غټو منګوم را د یو بیره او د هغه بیرو پانی د تی د غوګم را پانی دی دغه ځکه کې الله رب العزت نبی علیہ السلام تبل یو خپل قدرت خو جبريل ته حکم کو لګزان وته خو کنه جبريل څنګه دی دلته خو د نور په شکل کې راځي کنه یا د انسان په شکل کې راځي جبريل امین ورته خپل اصلي شکل خو دو شپږ سوه وزرې وي سونه شپږ سوه وزرې وي د یو وزر باندې د اسمان دا غونډ اوپک داسې پټېدو دا غونډه کناره د اسمان پټېده الله اکبر نبی علیہ السلام بیت المامور ولیده د ملائکو خانه کعبه ولیده چې روزانه 70,000 ملائک طواف کوي او بیا د یو پرشتي د قیامت درجه پورې نمبر ناراضي بعضی کتابونه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام په دې سفر کې یاجوج ماجوج سره ملاقات وکړ اغیر د ایمان دعوت ورکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت مولید جهنم مولید د جهنم گیټ کیپران ولید واپسې کې بیا بیت المقدس تراغی د بیت المقدس نا بیا په بوراک سور شو مکی تراغی مسجد حرام ترالو الله ته حکم کو محبوبا دا چې سدی ولیدو دا چې نور سړي دلی دي تفسیرونو کې لیکلي چې بیانې نه د 2 غنټې وخت وړي ښا پلارې سقافل لیدلې دا بعضی تفسیر د سیرت کتابونو ذکر کوي په مدینه غاړې بوتلې دلته پیغمبر ته مدینه مخوله جلته بستاده هجرت زیده الله اکبر الله ته حکم کو دا خلق ته بیان کړه بس بیانو ګران کارو کنو دا به بیان چې بیګا لګ وخت کې لړم او د بانګ نه مخ کې بیا رالم د بانګ نه لګ مخ کې تلېم او دا ریوم په هغه وخت کې بیا راغلم او دا سلويخ قرض فاصله مې په دې لګ وخت کې والدا او بیا یو اسمان او بل اسمان او بر اسمان او بیت المامور او جنت او جهنم او جبريل امین او دار سمې ولیدا ګران وکنو پیغمبر سوچ کړي چې دا الله راته وی چې بیان کدا بسنګ بیانوم دې کې جبريل راغی لکروارو سنوي وحی راغلی ډېر په سوچ کې پروت کې څنګه چل دی خندا غونته کوله سنوي وحی راغلی وای آو کنه جی نوی وحی راغلی سو دغه شانتی کی سو سړی په بلک بلک په خندا شو ویل کراشه وګورای په منډه ابوبکر پسې لړو راشه غ یار دی وګه بانګ نه مخ کې تلم یمو دا دون سفر می کړیو بیا م راغلی ما هغه بیخي دماغو کار پرې خو دی ابوبکر صدیق ورته وی دا خو ناشنا خبره نه کوي چې هغه وای دا خو دی دنیا کې لړوغه چې موږ ته دنیا نه خو به آخرت او جنت جهنم به موږ هغه منو نه به نه منو الله اکبر کبیره کتا سو دا معلومول غواړي چې موږ ته دا پته ولګي چې پړومبي اسمان کې چا سره ملاقات دویم کې چا سره د دې لپاره بزان سره یو فارموله ولیکي دا څه منسوسی نه ده دا خدار چې خپل یو مزاجي اعیاهما سو اعیاهما الف نه مراد آدم علیہ السلام سوک عین نه مراد عیسی علیہ السلام یا نه مراد یحیی علیہ السلام او بیا د الف نه ادریس علیہ السلام اعیاهما او د یا نه مراد یوسف علیہ السلام د ها نه مراد هارون علیہ السلام د میم نه مراد موسی علیہ السلام او بیا د الف نه مراد ابراہیم علیہ السلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا بیا بعضی د سیرت کتابونه ذکر کوي سم مشرکانو د پیغمبر نه تپوس کو پزول تپوسونه ور دا خبره نه منله خندې کوله چې ته تلې وي د بیت المقدس سونه دروازې وي سونه پیلري پکې سونه کیږي پکې تاسو کې بسونه مسلمانان حج او عمره ته تلی د تا نه تپوس کومه الته په خانه کعبه کې تاسو بل پونه لیدلیو
ته ویل شي لکه سړی یو کار ته ترین والته خو ار یو سیز نه نوٹ کوي کنه د تاسو دلته کې دا سویم کال د چرازه دی مناری جمعات تا ته په دې چت کې سو پکې دی وای شابه تعالی نه دی یاد خیال دی ته او دې چوش ماري پته ورته ولګي نو د نبی عليه السلام نه دا ته پوسونم کول ال تاسو کې وي سو دروازې وي بعضی کتابونه ذکر کوي د سیرت لا نصدق ولا نكذب چې نبی عليه السلام ته الله بیت المقدس مخامخ کو چې دی کم تاسو کول او ته ویل ته دونه کړکې دونه دروازې دونه دا دی غلی پاتې شو خو به ایمان نه وروړه زد سره بسکه دا د نبی عليه السلام په لوی معجزو کې یو غټه معجزه ده معراج درې معجزې دا ډېری غټي معجزې دي څنګه درې معجزې دا غټي معجزې دي یو معجزه قرآن کریم څنګه یو معجزه قرآن دویمه معجزه د شق القمر اسپومه کې دوی سي شو دا غټه معجزه وا دا نور ملکونو کم خلقو لیدلې وخا په هندستان کې داری دلې شوی وا تاریخي پرشتہ کتاب وګورا او دریمه د معراج سبحان الذي اسرا بعبده ليلا سبحان الذي دا دعوت توحید شوا پاکوالی دی آغا ذات لرا اسرا بعبده ليلا چې بویت لخپل بندا د شپې په سیسه کې د دې اسرا مانم د شپې بوتللو خو چې دا لیله نه وسره ذکر کو د دې په معنی کې تجرید شو چې د شپې په لګي سکه بوتلوخه د چرته نه بوتلو من المسجد الحرام د مسجد حرام نا د مکی مکرمه نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چې دا مسجد اقصا دا په شام کې دا الله اکبر کبیره دا د يهودو په قبضه کې راغلی و اوسم د يهودو په قبضه کې ده بیا الله پاک صلاح الدین ایوبی راولې غلو او هغه قربانیو کا جهادیو کا دا د مسلمانانو په لاس کې رااله د دې مسجد اقصا ابتدائی بنیاد یعقوب علیہ السلام خېری بیا پکې داوود علیہ السلام توسیع کړی دی او بیا د سليمان علیہ السلام په دور پکې خط توسیع شوی پیریان پکې بلاکار غسته خو الى المسجد الاقصى تر مسجد اقصا خپل بنده بوتلو او ګوره بعبده ویلو دا نه چې دا روح بوتلو چې دا بنده بوتلو نو دا عبد اطلاق پر روح جسد دواړو باندې کیږي ښا الى المسجد الاقصى اغه مسجد اقصا ته چې مونږ برکتونه چولی حوله دای نه غیر چا پیرا د انبیاء علاقه دا ال د انبیاء او د اولیاء قبرونه دي لنوریه من آیاتنا د دې پارا چې ویني دی زمونږ د غټو نخو د قدرتنا انه هو السميع البصير یقینا الله اوریدون کې دارس لیدون کې دارس واتینا موسی الكتاب دغه دلیل عقلی مضمون په تورات کې داو الله تتخذوا من دوني وکیلا